اقبال صاحب نن چې کوم د افطار پارټي پروګرام تاسو کړل تا بیا کړل دغه د کوم مقصد لپاره کړل د مقصد څه دی هغه خبرې شریک جی بنیادی طور سره دا زمونږ یو تنظیم دی د قام شاه زلمی په دې تنظیم کې که تاسو وګورئ د هرې پارټۍ کس په تاسو ته میلاویږي او خاص سرګرم کارکن مطلب پی ټی آی ان پی والا دا ستاسو مخامخ دي جمعیت والا جماعت اسلامي والا نو نن موږ دا ټول د علاقې کوم کسان چې دي دا موږ راغوښتي دي موږ دا غواړو چې په علاقې کې امن او دا یو پیغام لاړ شي یو بل سره د مینې محبت او دویم سټپ کې انشاءالله دقسې دا خو د علاقې په سطح باندې موږ ټول خلک یو ځای کړلی او په دویم پړاو چې زموږ دی انشاءالله د اختر نه وروستو اراده زموږ دا ده چې د ډسټرکټ په سطح موږ هم دقه شانې ټول قامونه او د ټولو ګروپونو کسان په یو پلیټفارم راجمع کړو او دا یو میسج او دا مینه محبت چې کوم دی د دوه منځ کې پیدا شي دا زموږ خپل دا کوشش دی او خپلې مسالې چې کومې دي دا د یو پلیټفارم ته راوړي او د هغه ځای نه د حل کولو کوشش وکړي دا زموږ مقصد دی لاست یو کوېسچن تاسو نه دا کوو چې نن سبا په سوشل میډیا باندې یو ټرینډ چلیږي د قومیت چې جی د شان قوم دی او پنجګل قوم دی نور داسې قومونه دي او په هغې حوالې سره ډېر غلط تاثرات چې هغه مخې ته راځي تاسو په دې هکله څه ویل غواړئ جی اصل کې که سوچ وکړئ که نه نو هر سړي سره یو آی ډي شته فیسبوک باندې او هر سړی په هغې کې خود مختاره دی خو که اکثریت وګورئ نو په لکاو کسانو کې به یو 100 کسان ایله داسې کوي باقي 99,999 کسان چې کوم وي هغه به دا کار نه کوي نو موږ هغه 100 کسانو لا په 99,999 باندې مطلب څنګه ترجیح ورکو فوقت ورکو چې یو کس یو کار کوي او هغه موږ په ټول قوم باندې ته کوو چې فرض کا دا ټول داسې کوي نو ټول خو داسې نشي کېدی ښه او بد انسان په هر قوم کې وي په هر علاقه کې وي په هر تنظیم کې وي په هر پارټۍ کې وي نو یو کس به غلط کار کوي موږ چې دا پوره قوم داسې کوي داسې خو انصافي ده او ښه خبره هم نه ده جی ډېره مننه جی